الرحمن الرحیم. سورۃ یونس مکیۃ. سورۃ یونس مکی سورت ده. مکی د مدنی اصطلاح د مخکې نه روانه ده، هغه بیا ساتي، یعنی د هجرت نه د مخکې مکه معظمه په زمانه کې نازل شوی دی. دا سورۃ د قرآن کې دا 10 نمبر سورت ده. قرآن کې چې کوم طریقه باندې لیکته زموږ مخې ته پروت دی، ته ترتیبي مصحفي ویل کېږي، قرآني ترتیب، او دا شان ترتیبي عثماني ورته ویل کېږي. نو دغه کې دا 10 نمبر دی. په ترتیبي نزولي کې چې د اسمان نه نازلېدو، نو په ترتیبي نزولي کې دا 51 نمبر سورت دی. د دې نه مخکې 50 سورتونه نازل شوي، او دا سورۃ الاسراء نه وروسته نازل شوی دی. په دې باندې مخکې موږ بحث کړی دی چې قرآن نزولی ترتیب د مذهبي ترتیب نه بدل دی. په کوم ترتیب چې نازل شي هغه طریقه معنی هغه ترتیب باندې تلیک نه دی، او د هغې تمام اسباب وجوهات مخکې موږ تفصیلي بیان کړي دي. خو لړ حاصل دا دی چې دلته کې په نزولی کې دا 51 نمبر دی، او مصحفي کې قرآن کې دا 10 نمبر دی. د دې صورت مرکزی عنوان د دې صورت 3 خبرې ثابتول دي. د الله تعالی وحدانیت ثابتول، د نبی علیہ السلام رسالت ثابتول چې نبی علیہ السلام پیغمبر دی، ورځ د آخرت ثابتول چې آخرت ورځ شته، او دا ټول په دلایل عقلیه سره ثابتول. دلایل عقلیه سره، په دلایل عقلیه کې ځمکه اسمان کائنات د دې نظام په دلایل کې پیش کول چې د دې دومره کائناتو د دې د نظام نه پته لګي چې الله تعالی موجود دی، نظام چلایي، او د دې دومره کائنات او د دې دومره اصولونه معلومیږي چې الله تعالی د خپل پیغام د پاره پیغمبران انتخاب کوي او را لېږي، او د کائنات د دې نظام نه معلومیږي چې یو ورځ داسې شته چې د ټول خلکو سره به حساب کتاب کیږي. دا عقلان ثابتول دي. کله چې د سورۃ یونس مرکزی عنوان ته معلوم کو چې دغه 3 خبرې دي، نو بیا د سورۃ توبه سره مناسبت، ربط او تړون هم آسان شو. ځکه سورۃ توبه کې دغه 3 مضمونونه ثابتولو، خو په ذریعہ د جهاد باندې چې عام ظاهري اسباب به استعمالي او د کفار قوت په کمزوري کې، ته دغه 3 خبرو د ناپیژولو لپاره چې خلک الله تعالی وحدانیت ومني په ټولو خبرو کې، او دغه شان د نبی علیہ السلام پیغمبري ومني، آخرت ورځ قایل شي. دغه ثابتولو په جهاد سره، دغه ثابتولو په دلایل عقلیه سره. وجه دا ده چې دا صورت مکی صورت دی. مکی دور کې جهاد نه، او توبه مدنی صورت دی. مدنی دور کې جهاد فرض عین، نو دغه ښکارا مناسبت او تړون شو. د دې وروسته باس په اولنی حرف کې الف لام را کې دی. الف لام را چې کوم دی دا مقطعات ته ویل کېږي، یا مقطع کټ شوی سیسته ویل کېږي. نو دا مقطعات په دې طریقه باندې دي چې حرف باندې به جدا جدا تلفظ کیږي، مرکب تلفظ به دې معنی ممکن نه دی. دا حروف تقریبا د 29 سورتونو په سر کې راغلي دي، او د 29 سورتونو په سر کې چې کوم راغلي دي په ټولو ځکینو کې د صحابه کرامو، تابعینو، تابعینو، او د اکثری ورستاني علماو رائے ده چې د دې معنا الله ته خو یقیني معلومه ده، لیکن د اکثر رائے ده چې نبی علیہ السلام ته هم د دې معنا معلومه ده، او دا رازونه دي، اشارات دي، پټ اشارې دي، او دا معنا نبی علیہ السلام امت ته نه ده ښودلې، ځکه نه ده ښودلې چې د دې امت معنا، دې امت ته د دې حروف معنا ښودل ضروری نه و. د دې امت ژوند او د دې ژوند اصول د دې حروف او برازونو معلومولو باندې مبني نه و، او بنیادی خبره نه و. نو نبی علیہ السلام دا غیر ضروري وګڼل او خلکو ته یې ونه ښودل. دغه نه علاوه کدا رازونه شي، نو راز هم یقیني خبره ده چې څوک یې بې ځای وایي نه، راز ویل ګناه جرم یې څوک یې نه وایي. نو ممکن ده چې دا د الله تعالی او د نبی علیہ السلام منځ کې راز همي. بیا دا خبره ده چې دا حروف چې کله موږ ته مطلب معلوم نشي، د قرآن مستقله حصہ ده، نو دغه د دې علم به څنګه حاصلېږي؟ ممکن دی که ممکن نه ده، یوه خبره. او بل د دې د نازلېدلو فایده څه شوله؟ دا خبره شوه. دې باندې تفسیري بیضاوي ډېر زیات تحقیق کړی دی.
او ردی مقطعات ډیر زیاتې فائدې ذکر کړې دي ډیر زیاتې دا غي لاند حاصل دادي یو څو فائدې اهم چې کم تفسیر بیضاوی پکې هغه کم اقوال او کم بیانونه را جمع کړي دا غي لاند حاصل یو څو خبرې کوم موږ دسی وایو چې دا مقطعات اصل کې پر علماء باندې امتحاني اول تفسیر بیضاوی ذکر کوي چې په انسانانو اول ایمان دا اول امتحان بدای چې ته ایمان راوړه د الله تعالی قوانین او احکام ومنه نو چې کله ته د احکام ومني او ایمان دی راوړی دویم امتحان به تا باندې دا چې دغه احکام چې کم د الله احکام ته منلي دي هغې دپاره علم پکار دی علم به ورلکي نو متا باندې د علم امتحان راغی چې اوس به علم حاصلې کله چې د علم دي شروع علم حاصلول شروع شو بیا د انسان حرص دای چې په هر خبره باندې ځان پوهه هیڅ یو خبره د صفات نشي چې هغه زما په علم کې موجوده نه نو دا حرص د انسان جوړ شي نو په اول سر کې به انسان باندې امتحان راشي چې ته هر شی حاصلول غواړي دا تمنا ورزو ده لیکن په هر څه باندې کار هم مدره او ډېر څه د سشته حاصلول نشي لکه د سورتونو اول سر کې مقطعات راوخل نو چې کله د عالم په ذهن کې دا راغله چې د دې مقطعات علم ماته حاصل نشو او زه به دې باندې علم نه لرم نو د هغې ورځ نه به د په ذهن کې دا سوال موجود وي چې زه مکمل دومره غټ عالم نه یم ډېرې خبرې په دنیا کې موجود دي زه پې نه پوهېږم چې کله دا خبره د ذهن ته راغله چې زه باره خبره باندې نه پوهېږم نو تکبر ماده به خود به خود ختم شي او دا به متکبر بیا نه وي نو اصل کې دا مقطعات د تکبیر د تکبر د ټول لپاره وي یو بهترینه نسخه ده چې بس د متکبرینو تکبر مات شي او دویم امتحان شو چې یاره په دې کې به ګوتې نه وي نو دې نه وروسته په دې کې معنا لټول معناګانې لټول دا وایي ټیک کار نه دی صحابه کرامو دا ثابته نه ده چې د مقطعات معنی چاته ښودلي په هغې کې بحث کړی بلکې دا ذریعه بحث هم نه دی ګرځولی تابعینو تابعینو په دې کې بحث نه دی کړی وروسته په دې کې ځینې علماو بحث کړی دی متاخرینو کې هغوی چې کوم احتمالات ذکر کړي دي نو احتمالات هغوی په خپله معنی وایي دا احتمالات دي کیدای شي که داسې مطلب وي هغوی داسې نه وایي دا یقیني معنی ده او احتمالات د یقیني علم نه وي نو معلومه دا شوه چې د دې معنی یقیني علم سره چاته نه ده معلومه دویم قول تفسیري بیضاوي دا نقل کړی دی چې اصل کې دا د نبي علیه السلام په پیغمبرۍ باندې یو قسم له ثبوت دی معجزه ده څنګه ثبوت دی څنګه معجزه کیدای شي نبی علیہ السلام انپڑھ امیو لیکن لوستل نه پیژاند حروف یې نه پیژاندل لیکن نبی علیہ السلام په داسې حروف باندې تلفظ کاوه چې هغه عام خلک کولی نشي نو دا دلیل لدی خبر یو وجدا و د سوق خي اسمان نو د وحی کېږي د خپل ځان نه دی لګیا ځکه انپڑھ سره چې کله حروف باندې تلفظ کوي نو هغه د څه وایي الف ب نه پیژنم کسي وایي چې الف نواله یې پورې د چل شوی دی دغه نه خو مزمز کې به حروف تلفظ نشي کولای انپڑھ خلک چې کله حروف قصه کوي نو د دومره حدا پورې ویل شي چې ځان پړم الف ب نه پیژنم یعنی اولانه دویم حرف ویل شي دغه اخیری حرف سم کله کله مرګره کوي چې بس د الف نه د یې پورې ټوله خبره ده سیده عام خلکو نه ذکر کړي لیکن دان پړ دسي نشي کولای چې مز کې د حرف راوالي اول سره منز اداسي من دسي زیب زیب تلفظ دان نشي کولای نو دغه کې تاسو ګورئ نو الف ته اول سره نه دی لام او را د مز نه راغستري او دا کار د عام خلکو د وس خبره نه ده نو دا دلیل به دې خبره معنی چې نبی عليه السلام واقعي پیغمبر د اسمان ته وحي کیږي یعنی انپړ سړی دسي کولای نشي د انپړو مهارت نه دی لدین علاوه کې نور هم ډېر اقوال شته دا مختصرا خلاصه شوه د دې شوله تلک آیات الكتاب الحکیم دغه مضمون چې ورسره روان دي دغه آیاتونه چې کوم ورسره روان دي آیاتونه د دې کتاب دی حکیم چې حکمت والا دی ان سورۃ یونس دا ورسنی آیاتونه د یو محکم د مضبوط حکمت والا کتاب چې قران دی د هغه آیاتونه دي عام آیاتونه نه دي د دې آیات چې دا د یو محکم کتاب آیاتونه دي دا اصل کې ترغیب او تشویق دی چې دا ورسته کوم سبقونه را روان دي ګورډر اهم سبقونه دي ضروري سبقونه دي نو هغه د شوق راپورته کولو د لپاره او ترغیب د لپاره د آیت دلیل شو باندې آیت سره د ورستاني سبقونو ته ترغیب پیدا شو نو ګویا چې دا ترغیب شو د ورستاني سبق د جدا خامخا اوریدل او زده کول ضروری خبره ده لکه سړی چاته خبره کوي واهمه خبره نو هغه ته وایي ته ما ته غوږ شه ما یو ضروري پیغام راوړی ډېر غټ خبر دی کېدای شي ډېر خلک د خبر هم نه دا قصې ته اول وکړي د دې لپاره د خلک ما ته صحیح توجه وکړي او د خبره صحیح واوري نو دغه حال دی آیت ته چې دا آیاتونه د یو حکمت والا کتاب دی
نو دا ترغیب شو چې رستاني سبقونو ته په غور وکړي. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم اشترط د خلکو د پاره تعجب په دې خبره باندې چې موږ وحی کړل الى رجل یو سړی ته منهم چې دوی نه دی یا ندی په شان کې بشر دی انسان دی او هغه وحی د دې خبرې ده ان انذر الناس چې ویره وخلق د نافرمانینا وبشر الذين امنوا او زیر ورکه هغه کسان چې ایمان راوړل نو زیر ور دې خبرې ان لهم یقینا د دوی لپاره قدم صدق پایا د صدق قدم د خپې ته ویل کېږي او په ټولو کارونو کې په اعمالو کې په ترقیانو کې په مرتبو حاصلولو کې بنیادی شی قدم دی چې خلک هغه لپاره قدمون اخلي مخکې زیاتک کوي. نو په دې وجه باندې په عربی کې د لوړې مرتبه ته هم قدم ویل کېږي ځکه چې دا لوړه مرتبه په قدمونو سره حاصلول کېږي. ته ډېر ګرځېده کې مزاري وکي خواري وکي بس په ناس باندې هیڅ شي نه حاصلېږي. نو چونګې دا قدم چې کم دی ګرځېدل را ګرځېدل دا سبب د لوړې مرتبه دی. نو د لوړې مرتبه ته هم قدم ویل کېږي. نو ګویا دا ذکر د سبب شو مراد نه مسبب شو او دې علم ته مجازات ویل کېږي. دا د مجازات علم دی. نو د قدم نه مراد لوړه مرتبه ده خپل معنی خپل لیکن مراد نه مرتبه ده. نو وزیر د دې خبرې ورکا ان لهم قدم صدق یقینا د دوی لپاره به لوړه مرتبه یې صدق درشتیاو دا صدق ټکه وسره پیوښو چې دا لوړه مرتبه ده درشتیاو مرتبه ده اصلي خبرې نه دي هوایي خبرې نه دي. پر صدقین کې دو مضمونونو ته اشاره ده اهم مضمونون یو دا ده چې لوړې مرتبه غټي مرتبه په دنیا کې هم کله کله خلکو سره وادي وشه چې کله سره کارونه دراله وکړل نو په دومره وخت باندې بدیواله لیکن دغه وخت بیا چې کله مقراشي نو وای نخلي نو دغه لوړه مرتبه در لپاره وعده ای زیره ای لیکن یقیني نه شکمن چې وبشو کو ونه چې اکثر دوکا پراړي. لیکن الله تعالی چې کوم وعده د لوړې مرتبه د مؤمنانو سره نو دغه وعده یقیني ده په دې کې هیڅ شک نشته د خامخه حاصلېږي. دویم صدقین کې معرب القرآن وایي چې دوام ته او استمرار ته هم اشاره ده چې دنیاوي وخت دی اول خو حاصلول ممکن دی لیکن یقیني نه دی. تب یو وخت حاصله کې اول حاصلول یقیني نه دی چې دغه د لپاره کوم مهنت روان کړي د کمالاره د اختیار کړل چې په دغه لار باندې به حاصل شي کنه شي اگر کته سره ډېر وادي شوی یقیني خبره نه ده. نو صدقین سره دغه تردید وشه چې د قیامت وادي د سینې دي دنیا په شانته کې نه دي. او دویم دا چې دغه وحدت حاصله کی بیا دغه وحدت کې همیشواله دوام نه وي وحدت به حاصله کړه سکل به وحدت والی 15 کاله بعد بیا نوم نشان نه یا د مزمز کوم کې دي چې څوک دلري کی یو څوک د باندې مسلط شي یو غوسه د پیدا شي او استدلري کی نو بیا وحدت حاصله شي دغه نه بعد همیشواله دوام پکې نشته دی. او دغه کې دنیا کې چا لري نه کړي وحدت وګدا شو ولې مرګ باندې په مرګ سره خامخه ختميږي نو بیا همیشواله ختم شو چې کله مرشي ودی مودي بیا چا سرکار نه کوي د نزي مخ کې. نو پر صدقین کې دغه دوه جملو ته اشاره شوله چې کومه مرتبه د مؤمنانو سره وعده شوی دي دغه مرتبه یقیني دي دروغجنی نه دي شک والا خبرې نه دي او دویم د همیشه دي عارضی نه دي سورزو د فار نه دي عین دربهم باندې ضرب د بی باندې. د دې آیات حاصل دا شو چې خلکو د سره بدی خبره باندې تعجب دي چې موږ یو انسان ته نارینه ده وحی کړی ده کوم وحی چې تمن کله لغم د دې خبرې ده چې نافرمانه د عذاب نه ویروا او نیکانو خلکو ته جنت زیری ورک دغه خبره وحی متکړه. اوس ګوره په دې وحی کې قباحت نشته نافرمانه يرول او نیکانو ته خوشخبری ورکول په دې کې خو په دې مضمون کې خو هیڅ قباحت نشته. نو په دې وجه باندې کافرانو اعتراضونه په قران باندې نه بلکې د کافرانو اعتراضونه په نبی عليه السلام باندې کوي. قران کې دغه اعتراض لپاره گنجائش نه چې هغه په مضمون اعتراض کړي و چې دا مضمون مې ورنه خوخيږي او دا مناسب نه دی د سي اعتراض دا وینو هغه ډایرک اعتراض کوم د نبی عليه السلام پر رسالت باندې کاو او هغه داوا چې انسان پیغمبر جوړې دي نشي او دغه جاهلانو به ویل چې پیغمبر د فرشتي د انسان نه. نو بده څنګه کې دغه ناجایز سوال جواب وشو تفسیری جواب وشو چې بده خبره معنی تعجب کول چې انسان راغی پیغمبر شو دا یقینا د بیوقوفتیا خبره ده او دا څه په کار نه ده
دا مضمون قرآن په مختلفو عنواناتو سره دا مضمون ذکر کړی دی. یو بل ځای کې داسې هم دی چې الله تعالی په ځمکه باندې فرشتي اوسېدلی نو الله تعالی به ورته فرشته رالېږلي وي، لیکن په ځمکه باندې فرشتې نشته، انسانان اوسېږي. نو انسانو ته مناسب دی، انسان نه فایده اخیستلی کېږي، ځکه چې کله جنس یو وي نو د هغې نه علم حاصلېږي او د هغې نه فایده حاصلېږي. کله چې جنس بدلېږي د هغې نه بیا فایده حاصلول لږ مشکل کېږي. نو دې ځای کې په ځمکه باندې خو چونکې انسانان اوسېدل نو دغه اعتراض دې ځای کې ختم شو چې په دې خبر تعجب نه دی پکار چې انسان پیغمبر شو، بلکې په دې پورې تعجب باندې تعجب پکار دی چې څومره بیوقوفان دي. د دغې نه علاوه بل دلیل قرآن دا ذکر کړی دی نورو ځایونو کې به راشي چې مخکې څومره پیغمبران تېر شوي دغه ټول پیغمبران هم انسانانو، تر اوسه پورې یو پیغمبر داسې نه دی راغلی چې فرشته وي. لیکن هغه اعتراض دغه جواب د دوی سره چونکې د مکې مشرکانو خو خاص طور باندې اهل کتاب سریبو دونو هغه پیغمبران اکثر پیجاندم نه منلم نه، د ابراهیم علیه السلام نه بغیر، د نوح علیه السلام نه بغیر او د آدم علیه السلام نه بغیر. نو په دې وجه باندې هغه دلیل دلته ذکر نشو، نور ځایونو کې به ذکر شي. او حاصل لدې دا شو چې دې دپاره عقلي جواب وشو چې دا خبره څه ناشنا خبره نه ده. اصل کې کم مضمون چې خلکو ته پکار دی او کم مضمون چې ضرورت دی هغه مضمون تاسو ته ټیک ټاک بیانوي. نو که به انسان دغه په انسانیت باندې څه اعتراض شو او څه تعجب شو، چونکې دوی خو د نبی علیه السلام پیغمبري باندې ناجایز تعجب کاوه چې دا پیغمبر انسان کې دی نشي. نو الله وی قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کافران وایي چې یقینا دا نبی علیه السلام جادوګر دی ښکاره. ځکه چې کله دعوه داسې وشوله چې انسان پیغمبر کې دی نشي، اصل چې ته هغه خبرو ته ګوري خبرې د کمال نه ډکې دي، داسې خبرې عام سړی کولی نشي. د قرآن نه یو آیات مثال څوک پیش کولی نشي، معجزې ورسره ناشنا ورسره دي. تقریبا 360 د نبی علیه السلام مشهوري معجزې دي. هغه معجزو مخې ته څوک جواب پیش کولی نشي، مقابله کېږي نه سره بوده. نو آخره کې دوی مجبوره شو چې د جادوګر الزام پې ولګوي چې دا جادوګر دی. لیکن دغه جواب دې ځکه کې حل شو. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. دا دلیل عقلی دی د الله تعالی په وحدانیت باندې چې الله تعالی سره هیڅ شی شریک نشته، نه بوتان، نه قبرونه، نه بل څه، نه فرشتي. هغې باندې دلیل عقلي ذکر کېږي. او دلیل عقلي موږ مخکې ویل چې دا مکي صورت دی او مکي صورت کې د دې مخاطبین بت پرستان مشرکان دي. هغې په آسماني کتابونو باندې نه پوهېدل او نه یې منل. نو هغې دپاره هم د عقلي دلایل پکار و چې عقلي دلایلو باندې هغې مطمئن چې ځکه عقل دنیا یې خو لیدله، ځمکه او اسمان یې خو لیدل، دی خو منل. نو هغې نه ول عقلي دلیل نیول پکار دي. الله تعالی وایي یقینا رب ستاسو الله تعالی دی الذي الله خلق السماوات چې پیدا کړي د اسمانونه والارض ځمکه په 6 ایام په شپږو ورځو کې. ځمکه او اسمانونه دی په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. نو هغه ذات چې ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړي، د ټول ځمکه او اسمان او کائنات او نظام په خپل باندې چلایي. هیڅ څوک په الله تعالی باندې خپل خبره په زور منلی نشي. دا دلیل چې د الله تعالی سره هیڅ څوک شریک نشته. دا مسله توحید شو، توحید ثابت شو. نو دا دلیل عقلی شو په توحید د الله تعالی باندې. لیکن بحث په دې 6 ایامین کې لږ شته. الله تعالی ځمکه او اسمان په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي. نو شپږو ورځو کې دومره پورې خو اتفاق دی چې دا د خالي د ورځې نه علاوه د اتوار د ورځې نه راونیسه د جمعې د ورځې پورې په دې کې ځمکه او اسمانونو نظام مکمل شو شپږو ورځو کې. لیکن باس په دې کې د ورځ او شپه څه ته وایي؟ ورځ او دې ته ویل کېږي چې کله نور راوخېږي د مشرق د مغرب ته پرېوځي، او چې کله پرېوځي نو هغې نه بعد بیا تیاره شروع شي، شپه شي. نو چې کله ځمکه او اسمانونه نو نور چېرته و؟ تیاره د کوم ځای کې نه راغله، رڼا د کوم ځای کې نه راغله، داسې وشو. شپه ورځ کوم ځای کې پیدا شو. نو په دې وجه باندې تفسیر جلالین د مخکې نه ترجمه داسې ذکر کړې ده او جواب یې کړی دی چې په 6 ایام په مقدار د شپږو ورځو کې. مقدار ځان له شی دی، شپږ ورځې ځان له شی دی. دې کې فرق شته دی. لکه مثال په طور باندې د ورځې مقدار 12 غنټې واخله او د شپې مقدار هم 12 غنټې واخله، 40 غنټې شوه ورځ دی. نو په دغه حساب باندې په دې مقدار په اندازه باندې د شپږ ورځې وي، نور بیخي شپږ ورځې نه وي.
ثم استوى بیا برابر شو قائم شو على العرش په عرش باندې. عرش عام د بادشاہي تخت ویل کیږي، لیکن الله تعالی په عرش باندې قائم شو. عرش په دې باره کې قرآن او حدیث دومره وضاحت موجود دی چې عرش یو داسې مخلوق دی چې ځمکه او اسمانونه په ټولو باندې احاطه کړل او د دې نه چافیر دی، او ځمکه او اسمانونه د هغې لاندې یو معمولي څیز دی، لکه ته داسې وکړې چې یو بال راوالي او د یو کرسۍ نه لاندې کېدي، داسې دې اندازه باندې ووایه. یعنې د عرش ځمکې او اسمانونو باندې محیط دی، راګیرونکی دی. ځمکه او اسمان د هغې لاندې ډېر معمولي څیز دی، دومره پورې معلوم ده. لیکن دین اخوا چې الله تعالی په عرش باندې څنګه دی، دا سوالات صحابه کرامو زمانه کې نه دي تیر شوي، تابعینو په دې بحث نه دی کړی. او دغه شان ده کې نو وروسته د امام مالک رحمه الله په وختونو کې چې کله فتنو عروج شو او بحثونه زیات شو، په هر شي کې به خلکو کار لارو، فتنې به برسره کولې، په دې باندې بحث شروع شو چې الله تعالی په عرش باندې څنګه دی. دغه یو عقیده د مجسمه او ده چې کوم باطلي فرقې دي، هغه وی عرش باندې الله تعالی د سناس ته لکه څنګه چې موږ په تخت باندې کینو انسان په شان دي، څنګه انسان کینی په کرسۍ باندې. نو موږ مخکې ویلو چې اسلامي عقیده دا ده کوم چې قرآن ذکر کړی دی، لیس کمثله شیء فی الارض ولا فی السماء. زمکه او اسمانونو کې ته الله تعالی د لپاره اس مثال پیش کولای نشي چې الله تعالی ردی په شان ته کړي. نو الله تعالی د مثال پیش کول نو هم لوی دی اوچت مثال وسره هم سمون نخري، زموږ مثالونه وسره سمیږي نه، داسې لوی ذات. نو ته وایې چې دا جسم لري په عرش باندې زموږ شان ناست دی، یقیني کفر عقیده شو. او دغه آیت صریح خلاف شو چې الله وایي زما شان زمکه اسمانونو کې مثال څوک نشي پیش کولی، ته مثال ما پیش کړو په کرسۍ باندې څوک کیني داسې واخله. نو دا عقیده خو ناجایز شو. امام مالک رحمه الله وایي قرآن او د حدیثو نه دومره معلوم ده چې الله تعالی په عرش باندې دی، دا خبره یقیني ده. لیکن دې باره کې کیفیت ته پوښتل چې یاره څنګه دی، وایي دا مسله معلوم نه ده چې څنګه دی، څنګه خبره زموږ په ذهن کې نه راځي. او دې باره کې سوالات کول چې یاره دا به څنګه، نو دا بدعت دی. نبی علیہ السلام صحابه کرام او تابعین داسې سوالات نه دي کړي. اوس موږ د اهل سنت والجماعت د مناسب معنی داسې کوو چې الله تعالی په عرش باندې قایم دی، څنګه د هغه شان سره مناسب ده. اوس دغه هیڅ قباحت نشته، هیڅ یو آیت خلاف پکې هم ناراضي، او اسی د الله تعالی لوی ذات باره کې خپل عقلی قصې جنگول پکې هم رانلو. دا مناسبه خبره ده، سم خبره ده چې الله تعالی په عرش باندې څنګه د هغه شان سره مناسب ده، هم داسې دی. دې دپاره جهتونه ښودل چې الله تعالی بره دی، داسې دی، داسې دی، مثالونه مشابهتونه. نو د اهل سنت والجماعت د عقیدې مطابق دا خلک ګمراه خلک دي، ناجایز خلک دي. بس موږ دومره وایو چې الله تعالی په عرش باندې دی، څنګه دی، بس د الله تعالی د شان سره چې څنګه مناسب دی هم دغه شان دی. موږ ته واقعي باره کې علم نشته. ګوره دا د انسان د عقل خبرې ځکه نه دي، انسان عقل محدود دی، د ذات الله تعالی غیر محدود دی. دا د علمي منطق او د علمي فلسفه اصول دي چې غیر محدود په محدود څه کې راځي کېږي، راجمع کېږي نه. لکه اوس سمندر، د سمندر یو لوی څیز دی، دا سمندر ته راخلی په یو معمولي څیز کې راګیرې. مثال په طور باندې داسې ووایي چې کوزه کې راایسارې، نو کوزه کې سمندر کله راایسارېږي. نو غیر محدود په محدود څیز کې نه راځي. د الله تعالی اصلي حقیقت په دې محدود ذهن کې چرته هم نه راځي. دې معنی بیا ساینس هم پوره تحقیق کړی دی. ساینس والا دا بحث کړی دی چې هغوی چې اخري وسې وکړو تقریبا سپوږمۍ پورې رسایي وشوه، سپوږمۍ ته ورسېده. لیکن اخوا د هغوی خپله وینا دا ده چې ستورو ته او سیارو ته زموږ رسایي نه کېږي. دغه شان ده کې دوی داسې وایي داسې ستوري شته به د اسمان لاندې د یو نږدې اسمان لاندې داسې ستوري شته چې د هغې رڼا ته اوسه پورې ځمکې ته نه ده رارسېدلې، د اوسه پورې. دا ساینس تحقیق دی. حالانکې د رڼا چې کومه ده د هغه په یو منټ کې 100 میله باندې فاصله والی شي، لیکن دغه رڼا د دې وخته پورې چې ځمکې څومره زمانه تېره شوې ده، دغه رڼا د اوسه پورې ځمکې ته راونه رسېدله. دومره لویه دنیا، د لوی کائنات چې د انسان په عقل کې نه راځي. قیامت را نږدې شو، لیکن خلک په دې باندې نتیجه باندې ونه رسېدو چې سیارې په کومو څومره حدودو کې دي، ستوري څومره دي، منځ کې څه موجود دي. دومره وسایلو د استعمال باوجود څوک په دې باندې قادر نه شو چې ځان ورسوي، بلکې دوی خپلې آلې د رسایي هم هغوی ته ونه رسولې چې د هغې صحیح اندازه ولګوي چې په څومره فاصله باندې دي، څه خاصیتونه دي، دومره پوره اندازه یې ونه لګوله. او داسې ستوري هم معلوم کړل چې هغې رڼا اوسه پورې ځمکې ته نه ده رارسېدلې. دا د دنیا حال دی.
نو الله تعالی بارک بسوک سوی هیڅ نشي ویلې نو لن حاصل دا شو چې ثم استوى على العرش بیا الله تعالی قائم شو په عرش باندې او څنګه چې الله تعالی د شان سره مناسب هم دغه شان قائم شو یدبر الامر تدبیر د کارونه کوي تدبیر منصبه نو دنیا کې چې څومره نظام چلیږي الله تعالی په خپل باندې چلای اس څوک وس اچ چانه به مرسته نه اخلي نو یو ورځ مکه اسمانونو خالق شو یو په عرش باندې د دې قائمېدل شو دریم دا چې ما من شفیع الا من بعد اذنه نشته هیڅ سفارش کوونکی مګر وروسته د حکم د الله تعالی نه اجازه د الله تعالی نه یعنی هیڅ څوک د الله تعالی بدر کې سفارش نشي کولای چې پلان کې ماپ دا څوک نشي کولای هغه څوک به کوي چې الله تعالی ورته اجازه ورکړي عزت یې وکړي لکه انبیا به وکړي شهیدان به وکړي حافظان نیکان عالمان به وکړي خدا کله چې الله تعالی د اجازه نو وروسته مخکې اجازه نه مخکې دویم نشي کولای دا امر الله تعالی لوی بیان شو چې دومره لوی ذات هم دې سره سره د مشرکانو د عقیدې جواب وشو مشرکانو عقیده دا و چې کوم ډیرم ګناګار شو هغه مشرکان چې کوم د قبرونو عبادت وکاو هغه به کوم ډیرم ګناګار شو ټیک د خطا مانی شو خو مثال به تور مخ د عیسی علی السلام بندگی کړله د عزیر علی السلام هم کړی دا نو د خلک خو کم از کم د دې پیغمبر د ډلې خلک خو یو کړه چې د ډلې خلک یو دا پیغمبر باور شي او خلکو الله تعالی ته وایي چې دا خلکو زما عبادت کړل خطا شوی دي لیکن زما خلک خو دې کړه نو که الله تعالی منو کنه منو خو د پیغمبر په وینا باندې به نعوذ بالله ومني موږ به استماع شو دا مشرکان عقیده نو دې کې مم الا من بعد اذنه کی هغه قول رد شو چې دا خبره نشته سفارش هغه خلکو د پاره کې چې کوم الله تعالی اجازه کړی اجازه د دې سفارش د پاره درې شرایط دي یو د الله تعالی اجازه دی دویم کم کس سفارش کوي نو دا کس به الله تعالی خوخي الله تعالی به بخلي دو خبرې شولې دریم دا چا د پاره چې سفارش کې دا کس به مسلمانې کافر بنای مشرک بنای نو دې ځکه د الله تعالی اجازه بیا ممکن شي او چې دا خبرې بغیر الله تعالی بیا اجازه الله کې اړو موجود نه اجازه نه نو چې نه نو دا شرکی عقیده شیطانی عقیده په خبره باندې رد شو ذالکم الله دغستاس الله تعالی د ربکم تاسو رب هم دی رب تربیت کوونکی ته وایي دغه تاسو الله تعالی دا الله تعالی اصلي اسم محض چې کوم څه ته ویل کېږي د نوم دی او تاسو رب دی رب پرورش ته ویل کېږي رب هغه چا ته ویل کېدی شي چې دا یو سیس پیدا کولی شي داغه د ژوند تمام صلاحیتونه باغی کې اچولی شي به وجلې شي داغه نو تاسو کولی شي چې دا ولې دا دسي نو که خیالم کړی نو مخلوق الله تعالی را پیدا کی بیا به دې کې د ژوند هغه صلاحیتونه دا به الله تعالی واچي که تاسو د مرغو بچو ته ګورئ نو هغه چې کړه د اندو ناراوزي سترګې پټې خو لیکن چې کله وږي شي دا سر اسمان ته کې خلوازه کی دا ته چا ویل چې ته خلوازه کړه ته خله کې سید درلېږي او دا مرغې چا پیه کله تاسو شزونه راوړه په دغه کولا خله کې ورچو دا کار د نظام الله تعالی چلی په ټول جهان کې د قشن چلیږي نو دا تربیت شو دا سيزونه بری طریقه باندې غټي دا سي کمزوري سيزونه الله تعالی تربيت کوي د ژوند صلاحیتونه به پیدا کوي او بیا چې کله دا لږ غټ شي د عامو سيزونو د خوراک قابل شي نو بیا انسانانو کې واخلي نو غاخونه راوخیږي کال نورسته دو کال نورسته دغه سي حال زناور په ترتیب کې دي نو دا ټول ترتیب دا رب صفاتونه دي دا ټول سيزونو په مرګ باندې به الله تعالی قادر دی الله تعالی تاسو هم برته کوي نو چې کله دا ټول خبري الله تعالی کې موجود دي نو فعبدوه رضی الله تعالی بندگی کوي نور چای مکوي در دلیل حاصل خلاصه شو نتیجه شو چې کله د الله تعالی وحدانیت په دومره قوي دلایل سره ثابت شو نو د عبادت لایق صرف الله تعالی شو بل هیڅ په کې پاتې نشو نو فعبدوه فبرای تفریع چې بس د ټول دلیل خلاصه دا شو چې د الله تعالی بندگی کوي افلا تذکرون آیات نصیحت نه